اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم قیوم خان کرشمات طب یوټیوب چینل باندې ستاسو رونو ته مخاطب دی او نن چې په دې چینل باندې د کمی نسخې انتخاب شوی دی او کومه نسخه به تاسو ته بیانېږي نو د هغې نوم څه داسې دی نپوسی دا د دې نسخې نوم دی. اوس دا نسخه به څه کار کوي، د دې به فواید سوي، د دې به طریقه استعمال څنګه او په دې کې به کم سیزونه شاملیږي نو هغه به هم تاسو ته بیانېږي. خو زموږ کوشش دا وي څنګه چې تاسو ته د چینل دا تعارف په اولنۍ ویډیو کې دا خبره ما کړې وه چې په دې چینل تاسو سره کمی وعدې شوي دي، که هغه د کشته سازۍ د ورکشاپ په باره کې، که هغه د کشته سازۍ ویډیوګانې دي، که هغه عام نسخې دي او که هغه د بوټو په باره کې معلومات دي، هغه به تاسو ته کېږي. خو د چینل اولنۍ ورځې شپې دي نو زما کوشش دا دی چې زه خپل ورونو ته هغه ویډیوګانې، هغه نسخې وښایم چې هغه عام نسخې دي او په عامو بیمارو کې کار کوي. لکه څنګه چې عامې بیمارۍ تبه، ټوخې دي یا تورزړې دي، د دې نه علاوه یا پالج دی یا د زنانو مسلې دي یا زموږ دا نارینو مسلې دي، د هغې چې کومې وړې مسلې دي هغه نسخجات، هغه بیمارۍ زه تاسو ته وښیم او په هغې کې به مو هغه نسخه ښایو چې هغه عام میلاویږي او هغه په یو کم قیمت باندې میلاویږي چې د هغه ډېره قیمتي نسخه نه وي. نو هغه نسخې به مونږ تاسو ته په دې چینل باندې، د دې چینل په ذریعه باندې تاسو ته میلاویږي. نو نن چې د کومې نسخې انتخاب کیږي هغه نسخه څه داسې ده. د نسخې نوم نپوسی دی. اوس په دې نسخه کې څه څیزونه دي او هغه به تاسو ته کوم ځای میلاویږي نو هغه به تاسو ته د یو پنسار نه په اسانۍ سره او ډېر زیاتو په کم قیمت باندې میلاویږي، په ډېر کم قیمت باندې میلاویږي. او هغه څیزونه څه دي؟ هغه صرف او صرف دوه څیزونه دي چې د هغې نومونه څه داسې دي. پینکي یو عام څیز دی چې د پنسار سره میلاویږي، دا به تاسو اخلئ 10 ګرامه. د دې نه علاوه دویم نمبر به تاسو ته څه پکار وي؟ ګیرو یو خټه ده، لوټه ده، داسې په سور کلر کې وي، دا به تاسو اخلئ 100 ګرامه. یعنی ګیرو مټي به تاسو څونه اخلئ؟ دا به تاسو اخلئ 100 ګرامه. کله چې دا دوه څیزونه تاسو واغستل نو دا به څه کوئ؟ دا به ځان لا وړه کوئ او چې کله دا وړه شو نو دا بیا په خپلو کې میلاو کوي او کوشش په دا کوئ چې دا په ښه طریقې سره میلاو شي، یعنی چې د دې میلاو مکمل داسې وشي چې د دې اجزا د یو بل سره مکس شي. اوس ستاسو چې کومه نپوسی وه هغه خو تیاره شوه. اوس د دې استعمال به مونږه څه کوو؟ یعنی دا نسخه به خوراکي نه وي، دې نسخې استعمال دا به په خوراک کې نه وي، دا به مونږ صرف او صرف څه کوو؟ دا به بینولي. بینول به دې داسې لکه څنګه چې د دې نه به یو چټکي را واخلئ او هغه به د مریض پوزې ته نږدې کړئ، یا چې کوم مریض دی هغه په خپله هم دې را واخلي او پوزې ته دې نږدې کړي او بیا دې راکاږي. د دې هغه بوی چې کله دې راکاږي او دماغو ته لاړ شي نو هغه به بیا څه کار کوي؟ هغه هم زه تاسو ته ښیم. خو دې عمل ته مونږ سونګ نه وایو، په اردو کې ورته مونږ سونګ نه وایو. او که چیرې د دې نه دې یو چټکي را واخلي او په دې کومې چې د سپینګمې دي، د دواړو سوري دي، په دې کې لږه کېښودي هم شي. خو صحیح طریقه دا چې بس دې په تلي کې په ورغوي کې لږ را واخلي، یا که په ورغوي کې نه په قاشوغه کې هم دې راغستی شي او هغه دې بین کړي او د هغې هغه کوم بوی چې دی هغه دې راکاږي چې دبره په سپینګمو کې دا دغه لاړ شي، بوی لاړ شي، دماغو ته ورسي. نو کله چې دا دماغو ته دا بوی ورسېدو، اوس په دا نسخه څه کوي؟ لکه څنګه چې مونږ نسوار بینو او هغه مونږ بین کو نو د هغې په وجه باندې اکثر په مونږ باندې پرنجي هم ودرېږي. نو دا هم داسې یو څیز دی چې کله دا مونږ بوی کړله نو دې سره به څه وشي؟ فوراً به په هغې مریض باندې پرنجي ولګي. کله چې پرنجي
ولګېدل شروع شو نو ووایه چې مریض اوس تاسو بهترۍ ته روان دی. اوس پرنجي راوستل په عام استعمال کې نه پکار، خو کله چې دا بیماری زه تاسو ته اوس ښیم چې کله دا بیماري نو په دې ټایم کې پرنجي راوستل دا ضروري دی او پرنجي راتلل چې دا د دې علاج هم وي. نو اوس هغه کوم بیماری دي چې هلته پرنجي راوستل ضروري دي. کله چې په سر باندې درد وي یا نزله وي یا زکام وي نو د هغې دپاره دا ډېر زیات مفیده دوا ده. د دې نه علاوه چې د دې کوم ښه او اهم استعمال دی او مجرب عمل دی هغه د میرګي د مریضانو لپاره دی. کله چې د میرګي مریض کله بېهوشۍ طرف ته لاړ شي او هغه دا بي شي د هغه سپېږمو ته دا نږدې شي نو هغه به پرنجي وکړي، د پرنجي سره به د هغه بېهوشي ختمه شي. او بعضې ټایم داسې هم وشي چې د ډېرو وروڼو یا خویندو نزله د ډېر وخت نه بندي او کله چې دا نزله د ډېر وخت نه بند شي نو هر ټایم د دې انسان په سر باندې درد هم وي، سر یې دروند دروند هم کیږي او کله ناکله تبه هم درته راځي. نو چې کله داسې دغه راشي صورتحال وي او د مریض ورور وي یا خور وي د هغوی نزله بند دی او سر یې هر ټایم دروند دروند وي او بیا اکثر هغه نزله د هغوی بنده شوي او دغه بیماره خو هغه زمونږ ورور وي که خور وي هغه اکثر حکماو ته لاړ شي او خیر حکماوي خو بعضې پکې داسې اوس راغلي دي چې هغه حکما نه دي، عاملان دي، بس ځان سره دوايان هم کېښودي او عاملان چې کله دا ورته خپل کیفیت بیان کړي نو دغه عاملان ورته وایي چې په تا باندې جادو دی، په تا باندې سحر دی او څه دنیا شیزونه ورته بیان کړي. نو کومه چې زمونږ هغه روغه خوراکۍ یا رورتلي نو هغه بیماري خو معمولي، خو چې کله د هغه د دوکان نه راوځي نو یو خو ورته دوایانو پنډ هم تړلي او ورپسې ورته ساختونه هم ورکړي چې دا استعمالوه. نو زه لکه د عاملانو په دې دغه خلاف نه یم، د هغوی خپل یو طریقې علاج هم وي او صحیح هم پکې، خو چې کله داسې څه مسله راشي نو بیا تاسو نزله بندوي نو خیر دی د دا یو معمولی نسخه ده د استعمال کوي. که چیرې د دې سره تاسو ته پیدا ونه رسېده نو بیا تاسو یو ښه عامل له هم تلی شئ. ولې نن سبا عاملان پکې ډېر به وي چې هغه به ښه وي، خو بعضې پکې داسې دي چې هغه لکه ښه نه او څه علم ورسره نه وي بل دغسې ناسي. نو چې کوم یو بهترین عامل وي هغه له تاسو لاړ شئ. که چیرې ستاسو بیماري جسماني وي نو هغه خو به دې نسخې سره انشاءالله په 2-3 پرنجو کې حل شي. خو چیرې دې سره نه حل کېده نو تاسو بیا یو عامل ته به لاړ شئ. ولې چې که چیرې ستاسو بیماري روحاني وي نو د روحانیت علاج د روحاني بیمارۍ دپاره به تاسو عامل ته ځئ نو هغه کو تاسو ته ساخت درکړي، که تاسو ته تعویض درکړي، که تاسو ته هر څه دم درود تاسو له کوي نو د هغې علاج بیا د عامل سره وي. او که جسماني وي تاسو دا نسخه استعمال کړئ. نو دې نسخې پیدې خو تاسو ته ما بیان کړي. نسخه یو عام نسخه ده خو ډیره کار آمد نسخه ده. نو په دې چینل باندې خبرې به په پښتو کې کوو او د پښتنو خو بس تاسو ته په خپله پته چې خبرې لږې ډېرې اوږدې هم شي. ولې چې کله یو خبره شروع شي نو هغه بیا ډېر زیات خوند کوي او هغه چې پوهېږي خبره ختمېږي نو اکثر 10 منټه تېر شوي هم وي. نو خیر دی تاسو کو چېرې ویډیو اوږدې شي نو تاسو به برداشت کوئ. ولې په دې کې بس خبرې داسې وي چې هغه بس تاسو د پیدې لپاره هم وي او پای کې به تاسو ته فایده وي. حالانکه ټولې ویډیو چې تاسو وګورئ نو ستاسو خو به 10 منټه 15 منټه ضرور خرج شي، خو تاسو ته به انشاءالله فایده ضرور میلاویږي. او داسې یو ویډیو به زمونږ نه وي چې هغه به ستاسو وخت ضایع کوي یا به ستاسو پیسې ضایع کوي. داسې به انشاءالله یو ویډیو هم په دې چینل تاسو نه چې د هغې به تاسو ته نقصان وي. نقصان والا نسخې یا کم څیزونه چې کار نه کوي هغه به مونږ په چینل باندې چیرې نه وړاندې کوو. هر هغه څیز به په دې چینل باندې وړاندې کیږي چې کم زمونږ په تجربه کې چې کم کار کوي هغه څیزونه به وړاندې کیږي. او چې کار نه کوي نو د هغې وړاندې کول خو زما په خیال باندې بیا څه پیدا نه ده، بیا خو خاموشي ته ډېره زیاته بهتره ده. ولې چې مونږ کمې نسخې ورکوو دا خو د الله پاک د رضا دپاره ورکوو. څه زور خو به مونږ نه دی چې پوره نسخه نشو ویلی، نشو شیر کولی، نشو ورکولی. نیمګړې نسخونه بیا ځان ساتل پکار دي. او په آخر کې زما ټول ورونو ته دا درخواست دی چې دا چینل سبسکرایب کوئ، لایک کوئ او په دې کې چې کومه د غنټې دا نشان دی چې موږ ته ټلې وایو
نو دا تاسو ضرور پریس کوئ. چې کله دا تاسو پریس کوئ نو چې کله زموږ ویډیو راشي نو هغه به تاسو ته فوراً درځي، نوټیفیکیشن به تاسو ته درځي او تاسو به کتئ شئ. خو که چیرې تاسو دغه د غنټې نشان نه پریس کړي نو بیا به زموږ ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته نه درځي او تاسو کیدای شي هغه ویډیو مس شي تاسو نه. نو کوشش کوئ چې د غنټې دا نشانو ضرور دباوخه پریس کوئ. په آخر کې ستاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.